او د رب کائنات جل وعلا شکریہ پکې ادا کیږي او کریم پروردگار عالم جل وعلا حکم هم دی چې ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، چې په هر حالت کې به بندا په هر حالت کې به انسان د الله شکر ادا کوي او چې کله شکر انسان د الله انسان ادا کی نو الله چې کوم دا نعمتونه دي کوم دا پرزونه دي کوم دا احسانات دي چې قرآن کې الله فرمایي چې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے زما بندا کچره تم نعمتونه چې ما پتا کړی دي کوم پرزونه می در باندې کړی دي کوم احسانات می در باندې کړی، انسان می پیدا کړي، امتی د رسول الله می پیدا کړي، انسان جسم در لخسته در کړی دا ولقد کرمنا بني الادم تاج می در پسر کړی دی چې الله فرمایي چې زما په تمام مخلوق کې کم اشرف دی کم افضل دی کم اکرم دی د عزت وړ دی ما ته نږدې دی هغه حضرت انسان دی چې د هغه دپاره په عالم ارواح کې هم یو خپل مقام و مرتبه وه. بیا چې کله انسان د خپل مور ګېډې ته راشي هلته کې یو بېله دنیا وه، بیا عالم دنیا ته انسان راشي دلته بېل نعمتونه دي، بیا لحد ته انسان لاړ شي بیا بېل ژوند دی، بیا آخرت ته انسان لاړ شي بیا بېل ژوند دی. کان مقداره 50,000 سنه، چې 50,000 کاله به انسان د قیامت یوه ورځي او په دغه کې به انسان یو ځان له ژوند تېروي، بیا به جنتیان جنت ته ځي دوزخیان به دوزخ ته ځي، بیا د جنت خپل د انسان یو ژوند دی د دوزخ خپل سخترین ژوند دی. نو ای مسلمانانو الله رب العزت جل وعلا د انسان دپاره یو جنت پیدا کړی دی. نن درته مختصر وخت کې د جنت په حوالې سره د قرآن او د حدیث نه یو څو محروزات او د جنت په حوالې سره یو څو هغه خبرې چې دا جنت یو انعام دی، دا جنت د الله د طرف نه یو کرم دی، دا جنت د الله رب العزت د طرف نه رضا ده، دا د رب کائنات د الوهیت د الله د عبودیت د الله د قدرتونو د الله د طاقتونو د رب کائنات جل وعلا دغه عظیم د خدای یو مظهر دی چې الله رب العزت جل وعلا جنت انسان ته جوړ کړی دی. جنت په عربی زبان کې دا باغ ته ویلی شي، باغ چې کوم پښتو کې وایو باغ، نو د باغ اصل دا جنت چې کوم معنی ده نو دا باغ ده او د دې جمع چې کوم دی جنتون ده یا جنات ده د دې دا جمع ده او دا خبره د انسان په فطرت کې موجود ده چې انسان کله یو لوی انعام انسان ته ملاویږي، یو لوی بدله انسان ته ملاویږي، یو لوی جزاء انسان ته ملاویږي، څومره چې انعام وي نو د هغه انعام دپاره محنت هم غټ وي، د هغه انعام دپاره کوشش هم ډېر وي، د هغه انعام دپاره انسان محنتونه هم ډېر زیات کوي. یو دیاړي مار چې کله سحر نه شروع شي په یخنۍ کې په ګرمۍ کې مستقل لګیا وي، آپ یا ځمکه کني یا به خښت اوچتوي یا به یو کار کوي بل کار به کوي، د هغه یو غرض دی، د هغه یو مقصد دی، د هغه یو منزل دی چې مازدیګر شي او ورځ تېره شي نو ته به انعام ملاویږي، هغه د پیسو په صورت کې ملاویږي، هغه به هغه ته چې کوم اجر ملاویږي. دغه رنګ یو طالب العلم لګیا دی هغه سبق وای نو دا هغه مقصد او غرض چې کوم دی هغه کامیابی په آخر کې د هغه تمام سبجیکټ او تمام خبر پاس کېدل دي. دغه رنګ د دنیا ته مونږ راغلی یو، دا هم یو امتحانګاه ده، دا هم یو زموږ ازمایش ځای دی، زموږ د دنیا فانی ژوند دی، دا ختمېدونکي ژوند دی. زموږ نیکیان زموږ غر نیکیان زموږ مشران انبیا رسول ټول د دنیا نه فانی دنیا نه لاړل، هغه اصل ژوند طرف ته دا ټول لاړل. دغه رنګ زموږ هم د دې نه بعد یو تک د دنیا نه او چې کله د دنیا نه لاړ شو نو الله رب العزت جل وعلا د انسان دپاره یو وعده ده او هغه وعده چې کوم دی د جنت ده. اوس د جنت چې کوم دی ډېر ښایسته ښایسته ذکر په قرآن کې راغلی دی، لکه 12 مقاماتو باندې الله رب العزت په قرآن کې د جنت ذکر کړی دی. په 12 مقاماتو کې کله ورته الله رب العزت جل وعلا دار السلام وی. الله رب العزت فرمای چې دا مسلمانان بعد د عبادت نه بعد د بندګۍ تېرولو نه بعد د دنیاوي ژوند تېرولو نه چې کله د الله او د الله د نبي په اقوالو افعالو دا خپل ژوند کړی وي، کله د الله او د الله د نبي
په مطابق د خپل ژوندۍ تیر کړی کله چې تا په دنیا کې ژوند داسې تیر کړی چې دنیا در پسې خفای کله چې دنیا کې ژوند تا داسې تیر کړی چې پاغه ژوند کې ته الله رضا کړی رسول الله رضا کړی نو والله يدعو الى دار السلام آیات مبارک دے الله رب العزت جل وعلا د خپل بندگان با دار السلام طرف تا چې سلامته دے او څنګه سلامته دے حدیث مبارک کې راځي د جنت جن دالا زوال دے اهل جنت ته دیدار الله ملاویږي اهل جنت باندې مشقت ني پاره کې به نعمتونه هغه ختميږي نه هغه کې به کوم نه دمر پر حدیث مبارک او راغلي دي داغي طرف ته مخ کې زم چې انسان سره په دنیا کې کم خلق محبین دي اولاد دي پلار دي د انسان بیبیان دي د انسان چې کوم نه کور دي او محبین او محبت کوونکي خلق دي چې انسان اوغواړي او د محبت په دنیا کې قائم وي رب کائنات جل وعلا په آخرت او په جنت کې هم دغه خلق چې کوم نه الله تبارک وتعالى یو ځای نو دار السلام یو لفظ او یو قران کې د جنت د پاره ذکر راغلی دی بل دار الخلد راغلی دی دار الخلد لهم فيها دار الخلد خلد كم همیشه ته ویل شي خالدین فيها وجنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها چې دا جنتونه وي باغات وي لاندې به نهرونه روان وي لاندې به نعمتونه وي او خالدین فيها الله په قران کې چې چرته جنت ذکر کړی دی خالدین فيها فرمایلی دي مفسرین فرمای چې دا خالدین فيها الله ولې فرمای الله ولې فرمای چې خامخا ضرور به ضرور همیشه د پاره با دا خلک چې کوم نه په جنت کې وي ولې ذکر چې یو سوچ او یو فکر موجود دی او هغه ته موږ ویل شو امید هغه ته موږ ویل شو تمه یو داسې شی دی د انسان غم سپکای د انسان غم ختمي او د انسان خوشحالي کوي لکه غم داسې ختمي چې پچا باندې یو پریشانی راشي غم راشي د تمه امید وي چې کې دې ختم شي کې دې ختم شي کې دې دا زما غریبي په مالداري بدل شي کې دې زما دا درد دا پراحت بدل شي بیماری پکړ په پروتي او دا تمه وي چې الله برالا صحت راکړي الله برالا جوړخت راکړي خلق ورته وي وسله ولا ورکي الله نه تمه ساته الله نه امید ساته او چې الله حکم دی لا تقنطوا من رحمت الله موږ هر حالت کې دا الله د رحمت نه امید کیږو نه او دا امید هم چې کوم د انسان د پاره یو بهترین په غمونو دردونو پریشانو کې د مرهم پټه کار کوي او په خوشحالو کې انسان سوچو کې او فکرو کې نو دا سوچ انسان له هر وخت پکار دی چې ما سره نن مالداری دا زما ځواني دا زما طاقت ته دا یو ورځ ختمېدون کې دی الکوانی ماشومواله پالکوانه کې بدلیدون کې دی الکوانی په ځوانه کې بدلیدون کې دا ځواني دا په بډاواله کې بدلیدون کې دا او بډاواله دا فنا کېدون کې بدلیدون کې دی کچره دا سوچو کې نو دی به بیا د خپل هغه وخت نه پیدا خوري چې نن ما سره مقدا سبا کې دي شنی سبا کې دي شنی نو انسان په دغه وجه د الله نه چويري او الله سره تعلق جوړ کی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې چا سره دا غم پیدا شو چې چا سره دا فکر پیدا شو چې دا کوم نعمت الله را کړی دی دا نعمت الله اغستې شي چې کوم نعمت زما په استعمال کې دی د دې نعمت د استعمال نه محروم کېدم شم او دا غي مختلف شکلونه دي لکه ګوره مال کو څومره معمولی مو ورته ګورو څومره معمولی ده خو الله در باندې بند کا نو بیا به مخې ته مال کو ډېری پراته وي ګوتې به کوم نه شوړې ولا جبل به رسول نشي خواږه څومره عظیم نعمت ته خو که رب در باندې بند کا او رب در باندې بیماری لګولا نو بیا به یو خوب چې کوم نه جبل نشي رسول نو دا غي نه وړاندې چې تا باندې نعمتونه بنديږي ته الله ته سر په سجده باندې کیدا دا الله شکر وباسه رب ته سر په سجده شه او رب په دې باندې ډېر ځات خوشاليږي او رب کائنات جل وعلا د انسان ګورې مقدار ته نه ګوري د انسان چې کوم دی الله رب العزت جل وعلا صرف ته ګوري ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم رب ستاسو نیتونو ته ګوري رب مو ارادو ته ګوري رب مو زړه ته ګوري چې انسان زړه د انسان نیت د انسان اراده په کوم طرف باندې زی رب کائنات انسان چې کوم په هغه طرف باندې اړي رب کائنات کریم مهربان ذات هغه ذات ته چې دا دنیا الله پیدا کړی چا لپاره ده
اتیا زره مخلوق الله چا لپاره پیدا کړی دي؟ که ځمکه ده، که اسمان دی، که لوح دی، که قلم دی، که چرند دی، که پرند دی، که جبرائیل دی، که میکائیل دی، که اسرائیل دی، که اسرافیل دی، که سمندرونه دي، که هواګانې دي، که جمادات دي، که نباتات دي، دا پستا په سترګو باندې کوم مخلوق چې په نظر راځي ستا د سترګو نه چې فنا دی، ستا په علم کې چې ده، ستا په علم کې چې نشته، ستا په پوهه کې چې شته، ستا په پوهه کې چې نشته، د کائناتو د تحت سران راواخله در بر عرش معلا پورې، شرق نه تر غرب پورې، شمال نه تر جنوب پورې چې دا صرف کائنات پیدا کړي دی د خپل بنده لپاره پیدا کړي دی. دا رب د ځان لپاره نه دی پیدا کړی، رب ته ضرورت نشته. رب کائنات حاجتمند نه دی، هغه لم یلد ذات دی، لم یولد ذات دی، صمد ذات دی، بے نیاز ذات دی چې دا څه په دنیا کې دي، زناور دي، حیوانات دي، وحوش دي، حشرات دي، اسمان دی چې څومره سم دي رب کائنات ستا دپاره پیدا کړي دي. رب کائنات مالک هم ته جوړ کړی، رب کائنات تصرف هم پې تاله در کړی دی، رب کائنات استعمال هم پې تاله در کړی دی. رب کائنات درته صرف دا فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے رب کائنات جل والا فرمائی بندہ ہر سستا دی، ہر سستا دی، ہر سستا دی. اے بندہ تزمائے، اے بندہ تزمائے، تزما بندگی، تب زما عبادت کی. رب کائنات آواز کئی کہ لہم فیہا دار الخلد. رب کائنات میں فرمائی کہ زبد اخفل بندہ پا دار الخلد کے وردن نکم، او دار الخلد چکم دینو آغا جنت مقام دے. نو خلد ہمیشہ تویلے کی گی، خالدین فیہا ولی وی. نو چکل دا جنتیان جنت تلار شی کنا، دلتا خو منگا فکر نشتا، دلتا منگا سوچ نشتا. منگا چی یو نعمت ملوشی نو منگا وائی چی بدا با ہمیشہ وی، منگو دا با ہمیشہ رو ختمی دن کے ندے. لکہ جن منگا ملاو دے خو زمون په سوچ او فکر او زمون په وهم او ګمان کې نشته چې مونږ یو ځل کې دنیا نه ځو. دا چا په وهم او ګمان کې نشته. الګ چې الګ ابو جوزه همیشه الګ ما ځوان چې ځوان ابو جو همیشه په ځوان ما مونږ سره چې کوم نعمتونه دي مونږ دا به همیشه حالان کې خبره داسې نه ده. زمونږ نه مخکې چې کوم انبیاء کرامونه د الله ته نږدې خلک په کائنات کې نه سوکشتو نه به سوکراشي، پاکان سوکشتو نه به پاک سوکراشي. ان تر دې پور امام الانبیاء آقا مدنی جانان احمد مصطفی جناب محمد رسول الله چې محبوب الانبیاء دے، محبوب الرسول دے، محبوب الملائکه دے. د کائنات او د ذره ذره پیدائش او تخلیق کشوي دے. دا د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د چهره بدعا په خاطر باندې شوی دے چې هغه مدنی جانان هغه امام الانبیاء همیشه په معصوم پاتې نشو، همیشه ځوان پاتې نشو، همیشه په دنیا کې پاتې نشو، همیشه ورسره د دنیا دولت پاتې نشو، همیشه ورسره پاتې نشو. او هغه مبارک د دنیا نه سفر او فرمایلو. نو موږ به څنګه دنیا کې پاتې کیږو؟ موږ هم یو ورځ د دې ځای نه ځو. خدا تصور شته خو زموږ عملی شکل او عملی حالات الله رب العزت کې زموږ او ستاسو په ټولو په زړه کې او په ایمان کې الله دا خبره پیدا کړي چې یقینا موږ د دنیا نه یو ځل روان یو. نو دا جنت ته لاړ شي نو دی به سوچ او یریږي به دې سره به غمي چې اصلا د جنت نه موږ ونځو. دا نعمت رانه خدای وانه لري ځکه چې مخامخ به دوزخیان ورته ښکاري. دا د الله د قدرتونو یو قدرت چې لاندې به دوزخ وي. جنتیانو ته به ټول دوزخ ښکاري، رشته داران به هم ورته ښکاري. هغه خلک چې چا ظلم او جبر او تکبر او غرور او لویي او بغض او حسد او کینې او د دنیاوي لالچ دپاره هر هدف رسېدلي هغه به ښکاري. او چې کوم خلکو صبر کړي، قرباني ورکړي، هغې چې کوم دی نو خپله چې کوم د هغې ګناهونه په هغې بخشش ته الله نه غوښتي، هغه خپلې خبرې نه واپس شوي، هغې الله ته سر په سجده شوي، الله نه مغفرت غوښتي په ژوند باندې او بیا دې وفات شوي، هغه خلکو ته هغه خلک پته لګي. نو وایي کله د جنتیان به چې خدایه موږ د جنت نه چېرته ونځو. او دوزخیان به څه وایي چې مړه دا لږ عذاب دی، کیدای شي سبا موږ جنت ته داخل شي، کیدای شي بل ورځ جنت ته داخل کی، کیدای شي موږ بل ورځ د عذاب نه خلاص شو. نو الله ورته فرمایي چې خالدین فیها، خالدین فیها. اے جنتیانو په جنت کې به همیشه یې. لرې کې اوس امیدونه ختم شو، تمه اوس امید ختم، تمه ختمه، یره ختمه، خوف ختم، ډر ختم. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن کې فرمایي چې نه به پې یره وي، نه به پې غم وي، نه به پریشاني وي. جنتیان به همیشه په جنت کې وي. او بیا به دوزخیانو ته وایي چې اوس به تاسو به همیشه په دوزخ کې یئ. اوس د دوزخ نه خلاصې نشته دی، اوس به د دې ځای نه نوځئ. نو ځکه ورته الله دار الخلد فرمایي، بل ورته الله دار القرار فرمایي. وان الاخرة هي دار القرار. چې کوم آخرت دی او کوم جنت دی
الله په قرآن کې فرمایي 12 مقامات د صرف د خیمه چې دغه دار القرار دی، دا د سکون ځای دی، دا د راحت ځای دی، دا د آرام ځای دی. الله رب العزت جل وعلا دا په قرآن کې آیات کې په سورۃ واقعہ کې الله فرمایي چې زما دا بندگان دا به ستړي شوي، مشقت به کړي، دی به عبادت کړي، دی به چې کوم دی نو سجدې کړي، دی به تهجد د شپې کړي، دی به صبر کړي، دی به الله د نبی خبره منو دي. وافوض امري الى الله د دې آیات هغه مظهر جوړ شوی. وافوض امري الى الله سمعنا دا وافوض امري الى الله آیات بینات د الله کلام دی چې وافوض امري الى الله خپل د جن مقصد جوړ کړي، د خپل جن کې د آیات راولي. وافوض امري الى الله رب زما د مالم ته مالکی، رب زما د جندم ته مالکی، رب زما د بیماریم مالکی، رب زما د صحتم مالکی، رب زما د اولاد مالکی، رب کائنات پروردگار عالم ستا پر رضا باندې راضی ما، زما ټول معاملات، زما ټول معمولات، زما ټول زندگی رب ستا په حواله ده چې ستا څنګه خوښي. رب هغه سره کوا والقدر خیره وشره من الله تعالی. زموږ د ایمان حصہ ده، موږ هر خیر او هر شر د رب کائنات جل وعلا طرف ته موږ ګڼو چې هر خیر او هر شر د پروردگار عالم جل وعلا طرف نه دی. په خیر باندې زموږ شکر دی، په خیر باندې سجده ریز یو، او چې کوم شر موږ ته راورسي په هغې باندې موږ صبر کوو، په هغې باندې موږ انا لله وانا الیه راجعون وایو. رب موږ هم ستا یو، اولاد موږ ستا دی، رب زموږ نیکونو پلارانو انبیا درغلل، موږ هم در روان یو. رب ته مو مالک یې. نو یو دار القرار دی، آخرت دار القرار دی، خو ال دار القرار دی چې کله تا په دنیا کې مهنت کړي، عبادت مشقت دی کړي، صبر تا سټرګل کړي، جدوجہد دی کړي، تا خپل عقیده، تا خپل نیت، تا خپل اراده الله رب العزت بارگاہ عزت او بارگاہ اقدس کې هغه چې کوم نه تا خسته جوړ کړي. بل فرمایي دار المتقین، دا د جنت نمونه خیمه، دا د جنت نمونه دي. دار المتقین ورته الله فرمایي ولنعم دار المتقین. او دې متقینانو ته د جنت هغه عظیم چې کوم جنت دی چې هغه متقینو لپاره دی، پرهیزګارانو لپاره دی، صفو خلقو لپاره دی. بل د دار المقامه الذي اخلنا دار المقامه من فضله. سورۃ فاطر کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا هغه خلق چې کوم خلق الله رضا کا، هغه خلق د پاره الله فرمایي چې په خپل فضل او کرم باندې با هغه له دار المقامه ورکوما، چې هغه لوی مقام دی او لوړ مقام دی. رب کائنات جل وعلا با هغه خلق لور کوي چې کوم خلق د پروردگار عالم جل وعلا د رضا لپاره خپل جن تیری. جنت المأوا عندها جنت المأوا، یو چې کوم دی جنت المأوا دی چې دا د الله رب العزت جل وعلا سره یو مقام دی چې جنت المأوا ورته وایي. مأوا ډېر بلند ځای دی، ډېر لوی مقام دی، الله رب العزت انسان ته ورکوي. بل فرمایي چې جنات عدن، دا د جنات عدن، عدن چې کوم دی د جنت نوم دی، دا د مؤمنانو لپاره دی. ومساکن طیبه فی جنات عدن، چې په دغه جنت کې به دې پاک اوسېږي، نه به هلته کې د دسمات ضرورت وي، نه به هلته کې خوله بوی کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په جنت کې د مؤمن مسلمان د بدن نه وتې چې کومه خوله ده نو دا به د مشک او د عنبر نه ښایسته خوشبويي کوي، او د انسان او د دسمات دی دا به د انسان د خولې په ذریعه باندې د انسان د بدن نه چې کوم دی نو خارجېږي هغه څه ګندګي او هغه چې کوم هلته کې هغه طهارت چې کوم دی او په اعلی درجه باندې وي. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دار الحیوان وان الدار الاخره لهي الحیوان. سورۃ عنکبوت کې وجنت الفردوس كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله رب العزت جل وعلا جنت الفردوس چې دا مشهور جنت دی، دا عظیم جنت دی، مؤمنانو لپاره الله رب العزت جل وعلا هغه تیار کړی دی. دا جنات النعیم لهم جنات النعیم. قرآن کې الله رب العزت جل وعلا هغه مبارک فرمایي مقام امین ان المتقین فی مقام امین. دی به د امانت او د امین او د خسته ښکلي مقام باندې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مقام امین جنت امین په دنیا کې امانتدار خلقو د پاره وي، چې کوم امانتګر وي
او امانت خیال ساتي هغه خلقو د پاره به کم دی وي بل مقعد صدق فی مقعد صدق دا یو مقام چې قران کې راغلی دی مقعد صدق چې کم دی د رښتونو ځای دی رښتونو خلقو ځای دی چې رښتین خلقي الله رب العزت هغه مقام ته رسي دار الاخرته ولا دار الاخره قران کې آیات راغلي دي دا 12 مقامات مې درته بیان کړ چې دا د جنت ذکر دی او پدې کې ډېر غټ سبق پروت دی پدې کې ډېر لوی درس پروت دی رب کائنات بنده سره دومره شفیق دی اے د دینه بلوی بل کوم خبره د دینه بغټه بل کوم خبره محبوب مدني جانان چې کله دا خبر اخر وخت کې امتیان ته فرمایله نو مدني جانان په جړاشه او امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک اوجرل وجهه مبارک اوجرل صحابه ته حیران چې رسول الله ولی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت پر ربوبیت د الله پر رحیمیت د الله پر کریمیت چې څومره الله په خپل بنده باندې کریم دی څومره رحیم دی او یو مین د خو صرف یو لفظ دی د الله د رحمیت تصور نشتا د الله د کریمیت تصور نشتا محبوب فرمایي چې اے بندگانو لږ سوچ وکړئ الله رب العزت محبوب ته فرمایي حدیث قدسی دی چې اے محبوبه ته خپل امتیانو ته فرمایا خیر د کپخکارت ګناه شوی وي او د مخلوق په وړاندې معافي نشي غوښته د مخلوق په وړاندې سرندر کېدی نشي د خلکو نه شرمېږي د خلکو نه چې کوم د شرع وو ما د ګناه کړو د خلکو په مخ کې کومه لکه زمونږ ګوره خالق او مخلوق کې فرق دی خالق او مخلوق کې فرق څه دی خالق هغه ذات ته چې هغه د چا انتقام ګوري اخلي نه مخلوق د انتقام په تکل کې مخلوق د څنګه انتقام والم چرته به دا سره ګیر کم ځکه کې به روغ ورځم کم ځکه کې به تکلیف کې کم مخلوق سوی چې ما بیزتی کړی دا د خلکو په مخ کې به زمانه چې کوم معافي غواړي ما ته به ګډه لالي ما له بچنګر اولي ما ته به نواته کوي پلانې بکې دنګړې بکې دا خبرې کو پټه نه رب خالق فرمایي بندا ګناه دې ښکارا کړی دا د دنیا په وړاندې کړی دا د مخلوق په وړاندې کړی دا موږ دا د رب حرمتي کو چې ګناونه کو دا د رب کائنات په حرمتي کو بنده ته فرمایي اے مخلوقا ز خالق ما ښکارا ګناه دې کړی دا چې کله خلک ودشي کله تور تیار شي کله در باندې د بچی نظر امني کله در باندې د چا نظر امني تنها را پاسېدا تور تیار کې سر په سجده باندې کېدا چې کوم ګناه د ښکارا کړی دا ز خالق بدرته پټه رانه ماتي غوړه پټه بدرته ما زبتارو ذلیل کومنا کوم ته بدرو خیمنا او زبرته ګناه معاف کوم زمونږ هغه رب دی هغه رب سره خپل تعلق جوړ کړي هغه رب سره خپل نسبت جوړ کړي د دنیا د ورځو ژوند د دنیا د ورځو دغه چې کوم الله رب دې دغه دنیاوي باندې د قران را شروع شو نو قران دې ته کوم لعب او لهب ویلې قران ودا لعب او لهب دي دا سپوکی دي اصل مسخري دي اصل جون خو هغه دي نو د دې ټوکو مسخرو په دې جون باندې خپل اخیری اخرت چې کوم دی هغه به تبا کونا اول به ان شاء الله العزيز زه کوشش کوم بیا به سره تاسو کوشش کوئ ان شاء الله چې موږ خپل جون د الله او د الله د نبی په اقوال باندې تیر کو کومونه کمزې کې ګناهونه کیږي پکار دا چې فوري طور باندې الله نه بخنه وړو استغفار او سر په سجده کېږو کمزې کې زمونږ غلطیانې کیږي هغه غلطیانې مونږه خپل چې کم نو ختم کو کمزې کې کوتاهي کیږي کوتاهي مونږ ختم کو الله رضا کو رب کثیر لم یزل دې زمونږ استادو د تیر جون ټول نه عمل قبول کی او الله د تیر جون ټول بدیان مونږ معاف کی در روان جون کې د الله مونږ کامل ژوندۍ د صحت سره الله د فراغ رزق سره الله د نیک اعمال طاقت او توفیق را نصیب وګرځي را روان جون کې د الله زموږ د لاس نه هیڅ قسم د زیاتی کار الله رب د طاقت او توفیق نصیب ونه ګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت